نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين درود شریف ہوئے عزیزانو ابو بکر صدیق واقعہ مخ کے بیان شوی وا صدیق اکبر 2 کالا 2 میاشتے 9 روزے دا خلافت و بادشاہی اکڑا جنازہ لا پرتدا چھے عمر فاروق دا امارت حکم او فیصلہ صحابہ اکڑا چھے دا عمر فاروق بادشاہی دلان دے باز امون زندگی تیری گی داش پگم کال د نبوت شروع چې عمر فاروق ایمان راوړی په کم سحر چې مسلمان شنو هغه سحر رسول الله نے اجازه واغسته او د ابو جهل او بلهب کوسه لاله د مکه په لویو قبیلو سرکشو خلق باندې وګرځید چې عمر فاروق مسلمان شو کتا سو رسول الله علیہ السلام ته ضرر رسو یا بدر دم ویلې نزو مسلمان نو اوس ما په جناب رسول الله ایمان راوړل دي کو خلم غلط او فضوله نو دا سر بستاسو پتنو پورے نہیں دی ایمان سر پیوس رسول اللہ علیہ السلام توئی چی اجازہ راکا چزا با جہل لورشمو دخپل ایمان نے خبر کر رسول اللہ علیہ السلام ورطوئی عمر اللہ گندے ادرے گا خبر واوران عمر فاروق ورتو یا رسول اللہ تعالی ومما رید شد ابو جہل کو لورشم دخل ایمان نے خبر کما رسول اللہ علیہ السلام ورتو بچیان دا تمام دنیا اللہ پخپل بانے مسلمان کرے دا او پخپل مرضا و منشا مسلمان کرے خو اے عمرت میں پا اللہ پا زور باندے مسلمان کرے
اس رسول اللہ سره زور نشي چلولی. حضور دا دی چې ما ورته جړلی د صفا غر لاندې اسمسه د هغې کې په سجده پروت ته دعا کوي چې اللهم اعز الاسلام باحد العمرین. یا الله په مکه کې دوه عمر دي، یو شیعاګانو کې دی او یو په دې قریشو کې دی. نو یا الله دې دوارو عمرانو کې یو مسلمان کزه کدا دوار ډېر په جاهلیت کې تکړه دي، نو دی په اسلام کې تکړه. نو عمر فاروق ختم په الله په جواګانو په دعاګانو مسلمان کړ. ایمان درو دا بجل کسیل عمل. یا رسول اللہ امر دیو کنا نہ بچے امر نشتا. اس دا امر منس کے او دا شفارس منس کے فرق دے. دا مسئلہ دا انشاءاللہ بیا بوشی پو کہو محدثین اس چیڑے لے رہا. عمر فاروق دا بیل بل سڑی کسیل ورزی اول پکے دا بجل کسیل ورزی ورته دروازو والا چې ما ایمان راوړو رسول الله علیه السلام نے په نبوت او رسالت تسلیم کو. اور رسول الله علیه السلام په بانګو مخکاره وي، تبلیغ به مخکاره کوي او تقریر به مخکاره کوي. کله کړتو کو جبه نه پرې کو ابي لهب لا ورغی یو لوی بلش سرکشو عدبنو میں اغل ورغی، ولید یو لوی حرامیو اغل ورغی او دې ټولو ته وی چې خلیم واقع خل. رسول الله علیه السلام حکم کوي چې دا اذان وقت دی، د مانزو وقت دی. یا الله په زور باندې منظم کولای نشما. عمر فاروق ورته وای زما مال او جان وختو تختو بختان قربان شان، زما تن من وطن بدن تان قربان شه یا رسول الله. چې د الله نام په څومره زور اغستې شنو وایا رکاوټ والا نشته. دونوں عمر فاروق رسول اللہ علیہ السلام باندھ دمر میندے چه سمر مال حالے کتا گئے ٹول رو پر رسول اللہ علیہ السلام قربان کر. وینن بعد زو عمر ملنگے مان ندم کے بادشاہ مان ندم کے سردار و سوداگر مان، بلکہ یا رسول اللہ زستاد ملنگانو ملنگے مخبل ملنگانو کشمار کار. دا بتا ستا پیښور ښار کې د قصه خاني شاته کباړي بازار کې د العین هوټل لاندې مسلم جان سره په 9 نمبر دکان کې ملاویږي. علیہ السلام د معراج نرانی ورته عمر فاروق استان یو بهترین جنت ولیدو. هغه جنت ته مخبار روان دکړه خو آیا عمر زر میں تو فرا واپس کړلا. عمر فاروق ورته یا رسول الله چې زما جنت ته ورغلې نو ما به فخر کو په ټولو صحابه چې رسول الله زما په جنت کې ګرځېدلې. رسول مقبول ورته جواب کوي اے عمر دروازې نه مستاد جنت پروان دکان. خدا میرا یاد چې عمر فاروق کې ډېر لوی حیا او غیرت دی. اسنک دنیا کے ورتزا الاوے مو خپشی چا رسول اللہ زما کورتا ولی ورغلے پوئے خدای دے منگو تاسلم حیارا کی خواہ نن سبا حیا ختم شوے تو زوان کے دا حیا نشتے چی دس پی شتا رسول اللہ علیہ السلام کعبہ کے ناس دے پسترگو باندی اوخ کی راماتی دی او جاڑی
عمر فاروق تورا راواغستو یا رسول اللہ چا جڑولے چا کڑولے چا خپکر را توائے چھ پدے تورت نصر قلم کمان. عمر فاروق تو رسول اللہ علیہ السلام فرمائے اے عمر ابن الخطاب پخدا قسم دی دنیا کی چانیم جڑولے خو جبریل امین راغی یو خبرو کرنو زکا پچکو چکو جارما. خبر بانے پوئی گئی جوڑنے مرے میں گلہ میں بالکل بندہ. عمر فاروق ورطو یا رسول اللہ وایا کہ دنیا کی چا جڑولے کرولے رٹلے سپیسلے یا رسول اللہ دا عمر ابن الخطاب تردتی کی نہ بہر نوائے چسرت نبی الکمان. عمر فاروق تو وی اوصلہ دی پزے کا غصہ مکوان نچا جڑولیم نچا کرولیم نچا رٹلیم خو اس پدے ساتھ جبریل امین راغے اوراتے اوے چی یا رسول اللہ اللہ سلام وی سلام نبات اللہ فرمائل چی محمد رسول اللہ توایا سوائے چی اے حبیبان تد دیکھ پل امت تو اوائے چستا پو امت کی یو سپین گیری ہوئی طول گر کے دکی گر سپین ہوئی نو اللہ ہوئی چی دگ سپین گیری اسمان تو گوری چی بر اسمان تو گوری اللہ ہوئی مالت حیا رازی زورتن گورمان حیا دا وجہ عمر فاروق جبریل امین راگے چی مالت اللہ حکم ملو شو چی اللہ فرمائل لسپین گیری نا مال حیا رازی یا رسول اللہ دسپین گیرو نتا حیا کوان زکا چیز مکہ بت حیا کئی اسمان بت حیا کئی جن بت حیا کئی انسان بت حیا کئی ملک بت حیا کئی فرشتگان بت حیا کئی یا رسول اللہ تمام جہان دسپین گیری نا حیا کئی تد امت تو اوایا چی اللہ فرمائل چی محل استاد امت دسپین گیری نا دیر حیا رازی. خبر پوشو لے رسول مقبول ستر کو باندی اوخ کراماتی دی عمر فاروق راگے خواہ کے کہنا ستر کو نیور لے اوخ کے پاکے کریں و یا رسول اللہ دا خودی رد فیدی خبر دنو تو والے پدے جارے. رسول مقبول او فرمان چے اے عمران دیو جی جانم چی زمان دا امت دسپین گیری نخو اللہ حیا کئی عرش مولا حیا کئی انبیاء اولیاء اتقیاء حیا کئی نو پا دیو جی جانم چی زمان دا امت اخیری زوانان بد دسپین گیری نا حیاو کی او کنا پا دی جانم رسول اللہ او فرمان چی اے عمران سوچ زمان دا امت دسپین گیری عزت نکئی او پورو باندې شفقت او رحمت نکئی د قیامت پر ورځ بزد د امتی شفاعت نکما تاسو خو نو عزیزانو عرض دار چې د سپینې ګیرې ډېره لوی حیا د الله ته حیا کوي خدای دې موږ له د حیا توفیق راکړي نارینه او زنانو ټول حیا ډېر لوی شي دواړو جانو سردار فرمایي چې الحیاء هو الایمان حیا او غیرت چې دوم دغه ایمان دی بلزے فرمائی الحیاء شطر الایمان حیاء دا ایمان حصہ دان بلزے فرمائی الحیاء نصف الایمان حیاء نیم ایمان دے او بلزے فرمائی کہ الحیاء هو الایمان امدغ حیاء ایمان دے ایمان حیاء دا خدا دیتا سمون بے حیاء نکی وہ عمر فاروق استا حیاء میرا یاد شوان
غیرت میں رایات شو ستا عظمت میں رایات شو نزک دروازے نہ واپس رالم وقفہ میں دنن کرلان ورتوی عمر فاروقا فوزد قیامت سے اللہ ما یلیق بشانی ازمک لرائشی چرتراشی دا عرش عظیم دا پاسبا اللہ ہم نشینی سنگا چدا اللہ شان سر مناسبی نن دا عرش لاندے سلور پرشتی دے دا قیامت پورز بورتا اتور لاندی شی اگا عرش پا اللہ حکمو کی چدا لاندے فرش لکوز کے ازمک لبراشی وعمر فاروق اللہ بحکم کئی لمن الملک اليوم اے عمر فاروق اللہ بہواز کئی چنند کم بادشاہ بات سیدہ قیامت کیا ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ سا عبادت ذکر کون تانا مدد ذکر غوارو ذکر چتا مالک یوم الدین تو بادشاہ اختیار مند سزاو دے جزائے کہنا دے دل تم اللہ واس کئی لمن الملک اليوم اید دنیا شاہانو بادشاہانو دنیا کے تاثرے چمون گمزان تسوایو بادشاہانو وزیرانو ننن راتو ایچ دا ننن وزی سوک بادشاہ دے دومرد داشت آواز دے چھ پزمک بزلزل راشی پا جنت بزلزل راشی پا دوزخ بزلزل راشی آنتر دے چھ تمام انبیاء بم اللہ تا پا سجدہ دیر نپروزی خدا رحمانو کی بیاواز کئی لمن الملک اليوم دریز آواز کئی سرو چطول والا سوگ دیں دمر خطرناک روزدہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دغا دمر خطرناک روز چھ تمام انسانان انبیاء اولیاء اتقیاء بطول اللہ تان پسجد باندے الاوڑے پراتوی خطرناک روز خدا دے دا اگر روز تکلیف نہ تاسو من پامان کی عمر فاروق اللہ بحکم کی چنل بات سی للہ الواحد القہار نم دا اگر بادشاہ بات سی دا چن چرے غصہ شویو او نبپا غصہ شی نہ دومره غصه شو نہ بیا غصه شي لکه نن چې الله غصه دې نن دا غصه ناک ذات اختیار او بادشاہی خدای دې د غصه نه امان راکړي و عمر زبر د قیامت پر ورځ باندې الله ته ودرېږم الله بدر په غصه خو عمر فاروق زبغه کې تاوالما او د عرش عظیم په خوا کې بده ورته مخ کې کېدما عمر فاروق تپما میلی زپتا میلیم د دیوج اللہ پتا باندے میندے زبورتا تاڑوان دے کم عمر فاروق دا اللہ طول غصب سرکما عمر تجب کملا روانے اللہ جبریل امین توچ مخلاش عمر فاروق تا زمان او دخپل طرف نا سلام وائی چھ عمر ابن الخطاب پتا دا عرشنا اللہ سلام وائی یقیناً دے چھ عمر فاروق اللہ تا گران دے کہنا دے و عمر فاروق میراج پشپ باندے اللہ ماتو وچ مال دے سروڑی دی دوست سے دوست لرزی نزان سرس ڈالے ہو تخفوڑی نے یا رسول اللہ ما توایا مالا دنن عرش لسروڑی دی عمر فاروق ما اللہ توئی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ ما عجز و بندگی عبادت مالی و جانی
خدای استا دربار تروڑے دے یا اللہ سر ٹٹول جڑا کول آواز کول سوال کول غریبی او عجزی فقیری مستا در تروڑے دا ما سر بغیر دا دے ڈالے نلو یا ڈالے بلنوان دخلے در کے عرصشتا شتور کی کن خو غریبی پکی نشتا نوچے اللہ لغریبی یو سی نادرت و محبت سراغاخلی عمر عرش چکل ازم کے لراشو اللہ پہ ناستن اللہ بوئی چھ دو قیامت وزد مال دے دل تصرول عمر فاروق زبطان پغیر کی والم و اللہ تبدلوان دے کم چھ مادر لعمر فاروق ڈالے رولے دا دمرلویت دغ عمر فاروق دے جناب رسول اللہ وفات شو دغ عمر فاروق دے ابو بکر صدیق وفات شو نند عمر فاروق دور راگے عمر فاروق لگیا دے چی یا اللہ اگے پوری بزغور خورواو نخرمان چھ ترکم وقت پورے ماتا پتہ نہیں لگے دلی چھ پا تمام دنیا کے دو عمر فاروق بادشاہ و خلافت کے یو غریب نہ غریب سڑی غورا خوروا خور لیدان چھ ماتا دا معلومات نہیں شوے چھ مننگان امنن غورا خوروا خور لیدان واللہ کبا قیامت پر وز پورے غورا خوروا خورمان جمع دے نمش پدا عمر فاروق بی بی را پاسے دا چی یا اللہ عمر فاروق پکڑ کی نشتہ دے من للاڑو پہ چرتا پا سفر اترے خوچی بی بی بار تروتا عمر فاروق یو نری گندش لے دل لنگوالے دے او دا میدان منس کے ولاد دے پستر گو باندے دروخ کو باران لے خدورتا وی و عمران خدا دا بارک صدر آیات شو دا کم مصیبت راغل رے چخپل بستر دے پری خودان توشکو نالے دے پری خودان کٹ دے پری خود قالین دے پری خود بالغ دے پری خودان یو لنگش لے دلی والدی او دا یخدے پا موسم کے تو پا میدان کی والارے چھ سایام دربانی نیشترے عمر فاروق مضغو کی دے فرق راگے ہو کنان سبل سوجہ دوایت تو ولی ننجارے عمر فاروق ورطا دمرا اجلل بیہوش شو خضم ورطا جاری لولم ورطا جاری زامنم ورطا جاری عمر فاروق چھ سمان پہ اوش کی راگے ورطا لے اے بی بی دی وجن جار ماں زپا بستر پروتو ماں ماوے چی یا اللہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته دا ارمشر نہ بدخپلو کشرانو تپوس کی گی دا اربادشاہ نہ بدخپل رعیت تپوس کی گی یا اللہ زنن پکٹ کے پروتیم پگرم بستر کے پروتیم زما پومت کے بدا سے خلقی زما بادشاہ کے رعیت کے بدا سے خلقی چاگی تبکت نی ملو شوے پزمک بپروتی وہ بھی بکٹ میں دے وجہ نپری خو ایسے نہ چل رہا ہوئی عمر فاروق عطا خو پا دنیا کے کٹ کے خوب کو اوستا غریب خلقو غریب رعیت آغا پزمکو دو نو کٹ میں دے وجہ پری خو چی خدا میں قیامت کے رونی نیسی چی تو کٹ کی دو اوستا رعیت پزمکو بند آغا بی بی ورطا وی عمر فاروق انو بیا خوبا دیزان سرنا کمبل راگستے او شرائن لے شرائن میرا واغستا خور کے میں سوجو کو چی زمان رعیت کے بدا سے غریبانوی چاگیتا با کمبل ملو شوینی نو اللہ با میں قیامت کی رانی سی چتا کمبل زان نتو کرو اوستا غریب رعیت آغا بے کمبلو نو کمبل ممزان گزار کر عمر فاروق زور صادر بد پسر اچولے و یخنیدان ویدا سے ملنگان بویچاگی بغیر د صادر نشپتے رہی زیریگم چی قیامت کی میں اللہ رونی نسی چستا صادر پسرو او ستا رعیت کے دا غریبان و خلق و صادرونن نا خدا کا تقوی وہ بھی قیامت کے بدا تپوس نکی گی چستا سنگ زندگی تیرا کروان تا سنگ کپڑے چھوڑے
پسنگا اسور شوی سنگا گاڑی کی گرزی دلی سنگا اسباب زان لتیار کرو سنگا برستندے اغسطیوا یا تورشکو کمبل استعمال کروا قیامت کی بالا تپوس کئی چھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کے نن بہترین اگا انسان دے چکم انسان اللہ نیریگی خدا دے زمون در کے بیرواج زمون گا انترکان کی یو معمولی سری چی حکومت کی وینم نالم تاسو اکثر خپکے گی ہم تاسو خپکے جارم تاسو او پزانے کویم تاسو ناغا پا انترکان کے روٹے دودرے کسان ملگری شی پارٹی انترکان کے روٹے خوری کاکا دا سکے یعنی دا سکنا دا دوستان مستان دی او پلاسے دی چاپوری دی جنکو پلاس بانے غا روٹے خوری خدا دے امان راکی بیانن حکومت کی یو معمولی سڑی شو چی یو وقت پا کتے رکی داغت دا کور پرنیچر بیا پا یو وقت کی چلون نشکے لی ستاو زماو دبلو دبل در رعیت اغوین ارارغ کری لی او اغا پزان استعمال ہے نو اللہ دی مولا عادلان بادشاہن راکی خدا مور ہے چھ دغا عادل بادشاہ قوم جوڑ کرو چاہ جوڑ کرو ویدہ رسول اللہ جنازہ بحال کی گی چھ ابو بکر بادشاہ شوی نہیں بیا چھ ابو بکر وفات شوی جنازہ بدا ابو بکر آل کی گی چھ عمر فاروق بادشاہ شوی نہیں نو دا بمون جوڑو شلی کلو یو کنزل در تکری زماوی غبیت سوشستا غدا سیدہ سے کری کئی کر اگین سوشو پلان دیں گا زمونگا لکان خسرت دے دودرو نور نم بینانم پختوں کے بد نم دے بس دا غیر ڈنڈے دا کارو اوخ کی دی او دا دودرو لرگو دا کارو اس کنا نو دا دین شو نا دا دنیا شو الکه دنیاوی تعلیم خودو نو که چه سزان صد سری زوی خودر نجور شی کنه نور دا ارباب و دا نواب و دا خان و دا خان بادر و دا جگردار غرص او مشن اداد چه دا غریبان بزمون غلامانی دا دا دی مشن دا غریبان و خزب و زمون وینزی او دا بچی بے زمون غلامانی دا دا دی مشن دے دا دوی خزے چمنگلو دی گولی زمونگا دا دوی وینزی دا خدای غلامین بچی بچ کا او خدای دا وینزگیرت دا دوی زمون خزے بچ کا دا دوی بچی او زامن پا اسکول کے پاو رشوت پاس شی ناغا جج او برجستر بڑھتی شی او زماغ پا خپل محنت شنو آغا دا چپراسیل تی جوڑ نشی ای کنی زرازے زرتا زو ما دی اسکول مخ نے قتل رازے دیزے کہ چسوک انگلش ہوئی ما تا دیو ما دی اسکول مخ نے دلی دی صرف ٹیچر او لیکچر میں دا لیکچرر اور ادلی دا غینے میں فهم کر بیا د انگلیش تفسیرونه ګورم او دوی ته وایي چې په انګلیش میډیم اسکولونو کې او کالجونو کې دوی ته تاسو څه زده کړی عزیزانو یې نه دي زده کړی زمان ورکر او زمان غریب هغه چې ډیره تورې یو ډسپنسر ته جوړ شي او د کوره د ام بي بي اس بورډ ځان سره مخ کې لګولي خپکه ما دا ټول زمون کار دی دا ټول زمون کار دی نظر زمان چوي او مزه بل سو کوي زمون خزه چې حیادار او سردار دي لاغه ته دی وینځي او د دې هغه چې بازارونو کې ګرځي ها لاغه بي ګل دا او چمن ګل دا زما ایمان دار چې واعظ بهامي کہ چاہ کہ غلطی مولا دی کو پیریو کو پیری کا طالبی اگر ٹول بپو تکو کما کی مال ہوا
هغه ټول به په ګوته کوم کما کی مانه وای مسلمان د مسلمان شیشه او اینره یو بل تبوي چې دا عزیزانو عرض دا دی چې د غریب سړی زوی د کرکټ په ولې لاړ شي اګه به یو ګیم ولې وکړي اګه بلیارډ ګیم ولې وکړي اګه ځان د سړي زوی جوړ کړي کنه ما یو آیات ویلو پرون پایات آباد کې کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات ناغی تلوی چې تاسو انگلیش کې د دې ترجمه وګورئ how disbelieve you in almighty God you in almighty you be gracious you in almighty Allah God cannot be everywhere therefore he makes mothers راځي مې رامخې دې چې د ګیري والا وویني دی ورته کمکل وای ما اکثر له کمیس اغوستي دي چې دا وړاندې هغه جمعې ته جواب شي کنه او د چې هغه دوه اخر چولې نو ایسم نه د عزیزانو عرض دار خپکیږي ما پر ربوبیت باندې بهغه سه ماشوم ټینګي لکه د دې وړه زه اے مور ګره سنا زمان سترګو باسي او جب پر کې تا سنت تراون تا عرب انہیں او د موسی علیہ السلام درب نه انکار ونه اوس هغه ماشوم باندې چاره خدا او جب پر کوي چتا په دې جب باندې مور تلک شروع کو چې مور د الله د ربوبیت نوانوري مور دې لګوري زمور لګوري الله دې تاسو موږ سره احسان وکړي نو هغه عمر فاروق دې چنن به او شپروت او به دې تمام وځي پروجه کې اوش په سجده کې وا او پاغه مې سود نه کېدم زبټول مرد پاره د غشان په یو معمولی لنګ کې ګرځم الا بزان ته کمیس اچوما او غریزه جامه به الکم چې ما ته پتو لګی چې د مدینه منوره فقیرانم کمیسونه واغوستل دغه عمر فاروق ته بیګال شپرا ځان سره خلیفہ نائب او غلام ځان سره ملګری غستره کور په کور باندې ګرځي د یو کور خوا کې خبرې کېده عمر فاروق ورته اراده چې دی کوسې ته نږدې شو آیا دلته چرته بیمار دی یا دیوه کې تیل نشتا اوړه نشتا سوجده چې نیمه شپه ده او د کور کې ګورار دی په دې کې خبرې دي راځه چې معلوماتو کو څه کم وي چې ساره وخت عمر را پسر کې کور له ورلروي نیمه شپه ده مور لگیا دلور تا وی بچیا پاسا گڑ میں ملشنی دی چیلے میں لشنی دی ما اوخان لشنی دی بچیا پاسا او دگا پیو کی اوبوا چه وسار دے بازار لورمان چه بازار کے پیڑیر پیسے والمان من خلق خو پیو کی جوڑو بنا چو کا چو پیو والا در کشتکا نا خطا پہ نشی یہ روپیوں کیوں بنا چی بلکہ پیپ ہو گو کے چی کنا لگتے روزو کے اخبار راغستو چی دیو گجر پپیوں کی کب نیولے شیو اور کیا بول والچاغت تانے تلارو چی بیداری سکلی والجی دامی خپ جبک کے سارے دا کی دی شراغی دا کب تیر شیر پوشو خدا دے امانو اگا مور ورطا وی بچیا پاسا پپایو کی اوبو واچوا لون ورطا وی اما جان خدا دا پارکمات دو اوبو موایا خپلم سپین سر تیر عمر باندے
نو اے مور ابو کے پہ یا پپو کے ابو ما چوا عمر فاروق عادل بادشاہ دے سزا برا کی عمر فاروق چدا خبر ہو رہی دا نورم ورطور لنش مولا گیا دا بچیا پاس ابو چوا پپو کے اغلور ورطوئے اما جان عمر فاروق دیر عادل بادشاہ دے و منصف بادشاہ دے اسنال اگر آنا خبر شی او سزا تو مال رانی کی ورطوئے بچیا پاس عمر فاروق بادشاہ دے بادشاہ در خم پا بستروں کی خوبو نکی عمر فاروق پا دینی مشپس غبری گی ٹھیک ہے اغلور ورطوئے امانا عمر فاروق ادوی عمر فاروق اعظم ادوی خلیفہ امیر المومنین ادوی خو اے مور پخدہ قسم دی رب العالمین را تپسر ولاد مکوان وہ بچے پاس عمر نخبری گی وی مور زکو بک پینا چوما یا پیو کیوں بزکنا چوما اما کہ عمر خبر نہیں چی خود عمر اللہ رہنا خبردار لے کہنے لے دے وجہ بعض علماء ہوئی کم سڑی چی غلا کولا وی دے پڑا کہ غلا کافر کی گی لیکن دے وی سوک نیستا نو دے دلتا کرامن کاتبین انم منکر شو چی سوک نیستا سوک کے دار آزی کن راز نو دے پا فرشتوم کافر شو سوک نیستا نو دا اللہ نم دے منکر شو نو دے دے وجوی کافر شو خدا دم دغلا ناروا و خطا نہ بچ کو سک عمر فاروق غلام توے پدے باندے نہ خو کا کاس عمر فاروق کوروی او دغه شان دیندار بی بی پکې ناستوي زبصار لدیتا جواب را لګم چې دغه سي دیندار بی بی می پکار د چې زوی ته واد کما آغه لکور لچراغ چې عمر فاروق د خپل زوی لغواړي ز ملنګ ما غریب او فقیر مت خو فاروق اعظم او استاد او شاهزاده دې نه د شاهزاده واده کله د فقیر او ملنګ سره کیږي عمر فاروق ورته وینا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله تا هغه سره محبوب دي چې سو الله نه یریږي استاد موستا سوال او جواب دیگا اوریدل نه نو زمانه قسمی چې نن بز ای بی بی تډیر دیندار نو تاب عمر فاروق زوی ته ټیک ودو ما نو د بادشاہ زوی واده خدای د خو خلق ملګری دا اگه کول نو بلش پیش پا یو زنگل کی رنا دا اگه رنا پوره ورگئی یو سڑے دا سے بہر ناستے اور زانتا بلئی او پسترگو باندی اخکراماتی ری عمر فاروق دا ملنگے جامع کی ورگئی ورطوئی اے ابا جان السلام علیک ابا جان زمان سلام منظور کان زیو مسافر ما زنگل کرا روانے ما خطرات ہوایا چه دا خیمین بہر ناستے او پستر گودی او کراماتی دیوایا اگی کتگی جارے ورطلع اے مسافر اخبر الار لندوان فلمدو وخو میں اور مبلان عمر فاروق ورتوئی چې ملنګانو مسافرو ته ترخی خبره مکوا زدر نه تپوس کوم چې د خیمه نه بهر ناشته او بیا په چغو چغو باندې جاره ورته اے مسافرو خزم په دې خیمه کې دنه بیمار ده معشوم بچی کیږي ډېر وخت شو چې درد راغلی دی خو دومره څوک نشته دی چې د هغې زنانان زما د بیبي تکلیف دی چې په سر ورله زورو کې یا ورله پړلاس کې دي یا تلې تندې ورله اومدي د هغې خدمتو کې غریب یم زما د خدمت څوک نشته دی ولې ورته اے مسافرو غریب یم فقیر یم بے سوک ماں بے اثر ماں دولت و نعمت نلرم چه چرت ڈلوری یا انچیو دائی للاشم چه زماد بی بی خدمت کو کی دا دیو جارمان چه دغا یو کمزور گند خزمدان دغا کمزور خیمدان آگے که زما بی بی بیمار دا که زما بی بی مرشنو دا سردار نیو دا زن دا ترم سوک نشتا دے عمر فاروق ورطوئی اے مسافرو غریب ما فقیر ما بے سوک ما دولت و نعمت نلرم چه چرت ڈلوری یا انچیو دائی للاشم چه زماد بی بی خدمت کو کی دا دیو جارمان چه دغا یو کمزور گند خزمدان دغا کمزور خیمدان آگے که زما بی بی بیمار دا که زما بی بی مرشنو دا سردار نیو دا زن دا ترم سوک نشتا دے
ورته وې ته لږ کښېنه او زه په منډه منډه باندې راځم. هغه سړی لا ناست نیمه شپه د امیر المؤمنین بادشاہ وقت لاړو ښځې ته یې اواز وکړو چې و بیبي که د الله نه یریږې قیامت په ورځ الله نه د حیا څادر غواړئ، رسول الله نه کوثر غواړئ، د الله رحمت او د رسول الله شفاعت او شفقت غواړئ. و بیبي نو الله د پاره که عمر فاروق درته جاړي او منت کوي چې راپاسه. وزیر اعظم دی ښه کاکا، وزیر اعظم دی ښه، څه شی دی؟ وزیر اعظم دی. او داسې وزیر اعظم نه دی د پاکستان په شانتې د 160 ملکونو وزیر اعظم دی. بیا داسې وزیر اعظم دی چې د سرحدونو په شان د بېشماره سرحدونو بادشاہ، په بادشاہانو بادشاہي ده، په وزیرانو وزارت ده، په شهنشاهګانو شهنشاهیت ده. نیمه شپه د ښځې ځان پسې را روانه کړه. ښځه ورته وایي مرګ نه مې بوځئ که نه چېرته مې لوکئ. عمر فاروق خپله خو تمامه شپه د رونو وویښه وي، نه عمر فاروق ما چېرته کې بیایې. عمر فاروق وړاندې دی او بیبي د وزیر اعظم بیبي ورپسې ده، مخې په تخپو پورې بدن نه جلباب تو دې په بورقه کې او نیمه شپه ده آن چې هغه خیمې لراله. هغه سړي ته داسې اواز وکړو چې ای زما وروره، زما لخت جګره، ستا او زما درد او غم یو دی، ستا او زما خوشحالي او سرور یو دی. دا راته ووایه چې ستا خیمه کې بیبي بیماره وه، هغه اوس څنګه ده، جوړه ده او که نه ده؟ ورته وې همغه شان لوبه ده چې څنګه روان دی وه، ساته ساته یې ژړا او دردونه زیاتېږي. هغه بیبي ورته وایي چې عمره زه د په وخت ولې نه پوهېږم، ما به د کوره د ځان سره هغه دارو دوی راغستې وه، کومه چې ماشوم پیدا کېږي او هغه ورله خلک استعمالوي، ما به هغه دوی راغستې وه. عمر فاروق ورته داسې کې چې بیبي د الله نامه پې وایه، اخلاص سره خدمت وکړه، 2 رکعاته مونځ وکړه، 2 سجدې الله ته ولګوه، الله نه وغواړه، بغیر د وایه به الله جوړه کړي. جوړېږي به که نه؟ د اتیو کالو بنده میچن الله په 2 رکعاته مونځ باندې روانوي. د څو کالو بنده میچن؟ د اتیو کالو بنده میچن بغیر د غنمو نه اوړه رابیایي، بغیر د جوارو نه اوړه راتویږي، بغیر د تاوېدو د چا تاوولو نه په خپله تاویږي. دومره تاویږي لګیا دی چې د قیامت په ورځې پورې باغې کې اوړه د اسمان نه راځي او هغې لاندې به تویږي، هم به په هغې باندې خمبې ډکېږي، چاټې او خمان به ډکېږي. تمام کائنات په هغه اوړه خوري، خو قیامته پورې به خلاصېږي نه. الله وایي دا د 2 رکعاتو مونځ درجه وه. الله فرمایي چې چاله مزه تکلیف در باندې راغی، استعینوا بالصبر والصلاة، خدای نه مدد غواړې نو په مانځه سره د خدای نه مدد وغواړه. تکلیف راغی، مصیبت راغی، یو لوی ظلمت راغی، الله ته سجده ولګوه، دغه 2 سجدې الله ته محبوب دي، تمام کار به درله آسان کړي. کوي که نه؟ نو مونځ وکړه، بیبي لګیا د مونځ ته، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. 2 رکعاته مونځ کوي، په سجده باندې لګیا ده، اپرته ده او اواز کوي چې یا الله زه چې په دې نیمه شپه راغلی یم نو ستا رضا له راغلی ما، که زما امیر المؤمنین خاوند ستا رضا دپاره راغلی دی، یا الله زه به د دې بیبي په تندي لاس سجدې ما ته ورباندې ګران اسانه که او بیبي له بچې ورکا. دعا لغونده وقت چې تیر شو، عمر فاروق هغه سړي ته رانږدې دی چې وایا اوس ته طبیعت څنګه دی؟ ورته ویې طبیعت مې ښه دی، خو د قیامت په ورځ به زه عمر فاروق ګرېوان نه نیسمه. عمر فاروق ورته وایي چې وا د خدای بنده عمر فاروق ته څه وی؟ دا هغه څه ګناه ده، تا نه هغه څه خبر دی؟ وی عمر فاروق بادشاہ دی او بادشاہ به کور په کور جونګړه په جونګړه ګرځي، د خلکو حاجتونه به پوره کوي،
نو نن زه چې په دې جونګړه کې پروت یم عمر فاروق په زه قیامت په ورځ د مړی نه رانیسمه چې زما بیبي بیماره وه او ته ترې خبر شوی نه تا ولې ځان نه خبرو سید القوم خادمهم پیغمبر فرمایي چې بادشاہ د ملک د قوم خدمتګار دی نو عمر فاروق خوبونه کوي او په ما تکلیف ته دی وجه به قیامت کې رانیسمه تاسو مو خپل وزیران رانیسئ آیا کنه یوازې قصه خو نه ده چې قصه یې چلیږي تاسو به هم رانیسئ لږ غونډه وخت چې تېر شو خیمه نه آواز راځي چې یا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب مبارک شستا وار پیدا شو په دې سړي سره دلته چې عمر فاروق ته خو مله غوندوان دي کنزل اورد بدوي زه خبر نوم چې زما خوا کې څوک ناشته هغه عمر فاروق بیبي چې ورته بیبي ستاد په خدای قسم نه چې د دې خزه بداسه خدمت کوي لکه ستا خپل خور او زمان ضرور بیبي چې ضرور بیبي د چا بیمار وي نو هغه له خلق په اخلاص خدمت کوي ستاد قسم وي چې د دې بیبي داسه خدمت وکړه چې دا د عمر فاروق رمدار وي هغه بیبي ورته आवाज کوي یا امیر المؤمنین مبارک دې شستا وار پیدا شو ما یا خدمتو کا سړی باندې راچو لګې دا وې خپکهګه مدد نه د امیر المؤمنین د فاروق اعظم د ملک د بادشاہ بیبي دا نن استاد بیبي خدمت وکړو دوی توبه وکړو زه عمر فاروق موایا او ته وای ما معاف کا عمر فاروق ولګیرونه ولا چې پتا کوم تکلیف تیر شوه د زدر تجارم چې قیامت پر ورځ غره ما الله تعالی نه کې یاره دیتا دویم اشپا عمر فاروق پلار باندې روان دی یو بل زنگل تو ورگئی رنائی اولیدان معشومان ورد چار چاپیر ناستی پر چا پسترگو باندې اوخ کراماتی دی او سوک لگیا دلو بکئی سوکس برگی کئی او یو بوڑے زنانا ورطلر ناستا دا جاڑی عمر فاروق ورته ورغی چې اے بیبي په دې خوش ځنګل کې په دانی مشپ باندې سکے ورته وی قربان چې رمه ما زه یو غریب ایم بیسو که بیسری زنانه ما دا زما بچی دی خاون میں پکور نشتره نن او مرض چې زما دا بچی نهر دی سوننو ما په دې کټوای کې ورته بو کانې چولې د دوی په مشغولو ما عمر فاروق په منډه منډه ځان سره د خوراک تو عام را واغستو هغه بیبي ته وی ته اخوا کینا عمر فاروق په خپل باندې کټوای پس اور بلې عمر فاروق هغه کټوای پس اور بلې حتی کې دومره زیات لوګو د عمر فاروق مخستر جواله چې سپینه ګیره تو لوګو کې تور شولان د سمسه په عمر فاروق په ګرم کټوای او ګرم دیکشي او ګرمه ترکارای کې لاس ور منډي هغه بیبي ورته عمر فاروق لاس بده اوسوځي ورته وی بیبي پروا نشته دی د دنیا اور معمولی دی خو ګوره خبردار چې ما ګناګار نه کې الله ته مې وړاندې نه کې د قیامت دروازه د اور نه یریږم د دې اور مې پروا نشته خدای دې ماګه اور نه بچي لږ وخت تیر شو ورته وی بیبي دا تکلیف ولې دی قربان عمر فاروق نے بد قیامت پر ورځ تپوس کوم زه غریب یم عمر فاروق میں تپوس نه کوي ورته وی چې اے بوډه اے کمکلې یو دغه تی چټ بد اغست عمر فاروق له بدلې غلو عمر د تانه څه خبرېږي هغه بیبي ورته وای چې نه عمر فاروق د ملک بادشاہ دی هغه زما خلیفہ او زما شهنشاه دی زما امیر دی امیر بدا کار کوي چې اب خیمه په خیمه ګرځي او په خپل به تپوس کوي والله بالله قسمت الله کذب د عمر فاروق دربار کې درخواست کوم چې زما ضرورت نه بلکې عمر فاروق په مال راضي چې بیبي ستاسو ضرورت ته چې پوره کما زموږ د دنیا بادشاہانو د پاره مو درخواستونه کوو کنه کو بجلی را تو لګاو نوکری را لراکا
لار راله پخه کا، پل راله کو که نه کو وایه که نه، په خپل ځان له میړم کې او بې مینت او ظالم کوي، په خپل په ځان سوارم کې او بیا هم په تاسو باندې شریکي دي او غوښې درنه پرېږدي. دا ستاسو ایمان دی او دا ستاسو د وخت د بادشاهانو ایمان دی، دا د دې بوډا ایمان دی او دا د عمر فاروق ایمان دی. تا به درخواست کړو، عمر فاروق ته وایي درخواست، او زه عمر فاروق په خود په خپل راځي او زما تپوس وکړي. ما به چیټه اخیستې وایم چې جي ماله بجلي په کار ده او ماله دا د ایمان د بادشاہ قانون او کردار نه دی. د ایمان د بادشاہ خیر پاکستان کې له ایمان چرته ګورو، اسلام چرته ګوري، هر چیزی راځي خو کته او مغی، یا که کته بدل شي نو خر او مغی، کدا ټول بدلیږي را بدلیږي نو تعزیرات هند دی کنه وای د امریکای قانون دی کنه نه، دا تعزیرات پاکستان دا د يهوديانو قانون دی. کدی باندې څوک بدل شي قانون نه بدلی، کدا بدل وشي نه چې قانون نه بدلیږي، قانون د قران عظیم کیږي، خدای د قانون د قران عظیم کی. زما ایمان خدا دی چې تاسو داسې ایمانونه جوړ کړئ چې دا تعزیرات پاکستان ختم کړي. عمر فاروق لګیا دی د تورات پاڼه ور سره داګه تورات پاڼه ته ګوري، رسول الله په د کور نه راغی چې د عمر فاروق لاس ته وکتل، نورن کې تغیر راغی. ابو بکر ورته وی یا عمر د رسول الله مخ مبارک ته وګوره، مخ کې تغیر راغی. او چې ورته مخ ته وکتل د رسول الله علیه السلام د غصې د لاس مخ داسې سرو لکه چې پکې انار نه چوړي کړي. عمر فاروق زر تورات پاڼه کې خولا وی یا الله استاد محمد رسول الله د غصې نه امان غواړم او استاد غضب نه امان غواړم. یا رسول الله ما نس شوی دی چې ته په زمانه مرورو خپه شولې. ورته وی عمر قرآن عظیم موجود دی او تا د تورات پاڼه راغسته ده، تاسو په ایمان ووایه تورات د الله کتاب دی او کنه دی؟ ټولو ته مې قسم اچولی. بیا تورات د پیغمبر کتاب او کنو چې رسول الله د پیغمبر په کتاب او د الله په کتاب باندې خفه کیږي، نو قسم په خدای په تعزیرات پاکستان باندې خو به ډډې په ډډې اوړي که به نه وړي چې قرآن موجود دی، استاد سار فیصله دی بل کتاب لذي، قرآن موجود دی استاد مسله دی بل کتاب لذي. ته ځان ته ایماندار وای، دا څنګه ایمان دی چې استاد د ملک فیصله او د کور فیصله دی په قرآن نه ده؟ کته وای چې مولا که مولا ز قرآن ته کینوما او بیا فیصله په قرآن کوي بادشاہ کوم نو زما مړي بسوک لمبي، اکثر دا وای کنه هم دا وای چې دې بادشاہان شي دې ته کینونو موږ له بدا مړي سوک لمبي او موږ له بدا منځنه سوک راکې کاکا روانه دې بل سره دې سره دې روانه نه ده، روانه دې قرآن عظیم سره ده. اوس کوم دا وایي زمون بادشاہ دا تمامي خزي زمون بادشاہ ني وای کسر پیاوه ده ټول وای یاوه ده. نو کستا بادشاہ کیږي نو یو مولا به کیږي ټول نه کیږي. یو مولا به الله دې نورم طاقت ورکړي، داغه د تمام عمر ګټه دې لږه چې پاکستان کې یو لوی نه لوی خراب سړی خراب کار کوي چې کنټرول کړي. دلته یو سینما ده، بیګا ملګرو ته مې معلومات یو کې دا خلک راوتل چې هغه سینما خو نه روانه شي، هغه سینما والا زونه لګولي دي، هغه یو مولا بنده کړی ده. چا بنده کړی؟ مولا بنده. مولا ستاسې نه چې تا ته شګې کې ناستي، مولا نه ده. مولیان هغه چې دا دلته ټیلی سټیشن سپږمونه نیولې دي دې ته چلیږي نه پغلا کې چرته څوکي، نو خدای دې داسې مولیان جمع دي لري. دا ستاسو او خیرات ته چناس دی، الله دې د دخل په جون ته پکې دا صرف ستاسو سرسایه او سرمن ته چغل دی، تا ته حق نه وي، خدای دې د جبه د جیل په شان ګونګ کی. عزیزانو ارزاره په دې ملنګ خانه کې
چې د تورات د رسول الله علیه السلام په ذهن کې بد راغی چې دا د لاس کې ولې اغستره قرآن عظیم موجود دی نو موږ نه به رسول الله مرور وي کنه چې قرآن شته او ستا فیصلې د هندوانو په قانون او د انګریزانو په قانون کېږي وی به که بني نو دا کوشش وکړي چې ځان نه رسول الله راضي او پخلا کړي ځان نه محمد رسول الله راضي کړي غني قبر کې من ربک و ما دینک و من نبیک رسول الله به دغه وخت کې قبر ناراضي او تانه به تپوس کوي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل دا سړی څوک دی دا تصویر به د جناب رسول الله رسول الله چې چانه خوشاله مخ به ورته مخامخ یو دلته به اولی کلی شي چې ورته وایي چې هذا نبی نه دا زمون نبی محمد رسول الله او چې چانه مروري رسول الله به قبر کې مخ وګرځي چې زه ستاسو سپېره مخ ته نه ګورم چې تا لیدلې نه دی مخ هم تر نه وګرځي ته به وپېژنې نو دا دعا کوي چې خدای پاک تاسو نه رسول الله مرور نکړي او مخدر نه په قبر کې دا ریکارډ کیږي دا تمام مولیانو تړوان کیږي که سیاسی مولا دی کو غیر سیاسی مولا که الوی مولا دی کو غیر الوی دی که مولای دی او که مالوی دی دا ټول تړوان او ورته کوي نو تاسو دا ټي وي سټیشن الحمدلله په الحال بند دی او چې زمون د ملنګانو وس کیږي نو بچي به قربانو خو بند وي ځکه کدا آزاد شو که خیری نو دا د یورپ بربند خزه بستاو زما کور کې وي نو بیا به موږ دا زری زری راټینګي کو راټینګي به کې قسم په خدای کې راټینګي کې دا زمیدار او دا حیادار دا ټول به بیا فحاشو خراب شي الله دې امان راکړي دا مولیان کوي تاسو منه کنه منه خپل کار کوي روک شک منه وې منه کنه منه کورم راځي زمون ایمان داده چې په هر لحاظ سره چې تاسو موږ دوزخ نه بچو او الله هم بچ کا عمر فاروق ته خزوي چې عمر به زما کوسه لراځي زبزم داس ایمان ځان کې پیدا کړي چې د ملک بادشاہ به مال راځي چې ستا دالار جوړ کم کنا ستا زوی نو کروم چې کنا ستا کم ضرورت ته جوړه کنه چې منګي دا جوړه ټول کنه جوړه تاسو بد خدای دې مایا شرم پردلا نور ساتي دغه سے بادشاہ پکار دومره عدل او دومره انصاف نن را روان دې پلار جمعه کرانه نو تو اذان په خپل باندې وکړو د اذان نه بعد تور ور سره دان سپونه ټول جوړ کړ په بل بل سړي باندې وګرځید وې بچیا سب چې سم شنو الله دا هغه سړي ایمان سمي مولان دا کار نه کوي موږ نه کوم چې څنګه ودرې راځي ودرې او بچیان پسب کے نیے گدرے گا کا پسب کے کوک شلے اللہ ویدہ اخیرت لار بے کا گا کمال مستروان نشو آو یو سڑے راگے بلولو نامیدان اغور باندے نیزر اوستان عمر فاروق پا سجدہ کے دے پنیزے پتیشی کی اوالو دو میں اولگیت چوینے تلاڑے بے اوش پریوتان کورتا چلارم عالی صاحب تے ہوئے کچرتا طبیب بھی مہربانیوں کا طبیب تا جوابو کچدو عمر فاروق علاج لرائشی عمر فاروق پا طبیب پس جواب لے گا او دوارو جانو سردار خلیفہ ثانی کور پروتے عالی صاحب لسوکران لے دو عمر فاروق تا پوس لورزو